حقو مسلمانانو اللہ جل جلالہ سرل ما پخوگ ایمان خوشحالہ کم مختصر آیات مبارک حصہ چماوی اللہ جل جلالہ منگا و تاستا دا کامیابی دا نجات یولار خین اور طاقت یولار خین اغدا چی تاسو دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی منگول خخ کئی وَاعْتَصِمُوا بِحَمْدِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تاسو دا اللہ تعالیٰ پا رسائی بانی منگول خخ کئی وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے مجوڑے گئی دا رسائی نمراد دا اللہ تعالیٰ کلام دے دا اللہ تعالیٰ دین دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا حجت الوداع کے اخیری خطبہ چویلا نیو پا دا خبر اجتاستا زرست پریدم قرآن او سنت پا دیبانی منگول خخ کے ہرگز بتاسو نہ گمراہ کی گئی کم مسلمانان مومنان چھ اتفاق اتحاد ساتھی جنگ جگڑی نہ کئی اختلافات نہ کئی اغا خلق اللہ تعالیٰ خام خواہ کامیابی او کم خلق چی اختلافات شروع کی جنگونا جگڑ شروع کی داغی نقصان سدیں داغی نقصان دار چی بس دشمن پہ آسان راش بزدلی پہ کے پیداش اللہ جل جلالہ مومنان تبن جائے وی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا جگڑی مکوئی یو بل سرا تنازع مکوئی چون چرا مکوئی پا معمولی خبر باندی فتفشلوا بزدل بچی او وتذهب ريحكم اوابهم لارشی تاسو طاقت پا لارشی طاقت پا مختم شی ٹیر نا چے اواؤزن بیازی گاڑی کی چے ٹیرو نوی ہوا چے نوزن بیا گاڑی زی وی پانچر دے اللہ وی پانچر بچی گاڑی بمونزی دا سکار مکوئی اتفاق اتحاد یوم السر الولی محبت و مین ساتی حسد مکوئی بغض مکوئی دیو بل وینی متوئی دیو بل بیزتی مکوئی یو بل چکم دے خیال ساتی تاسو با کامیاب بئی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو ببر یہی کامیاب بئی کھلا چی تاسو اعلیٰ مومنان یہ ایک نمبر مومنان یہ نن زمنگ نہ کافر نہیں یریگی اولی نہیں یریگی من خپل ایمان والا کار پر خود رے مسلمانان یو خود 2 نمبر مومنان یو خود 2 نمبر 1 نمبر مسلمان نبا کافر پا یوم یاش مسافت کی یریدو او منگ نہ اس نہیں یریگی زمنگ مثال دا سی دے لکہ دا حال طول دو ازمرود بوتان نڈک کسو کیریگی لیکن یہ وڑو کے ہوندے ازمرے پہ کراپلی دا بچے طول بتختی چلکہ ازمرے راگے زمنگ شکل دے مسلمانانو دے نوردن نمنگ طول چکم دے یہودو ناسواراو اندوانو او سکانو او غیر مذہبو چکم دے منگا طول بدل کریو وجہ صدا وجہ دارا من خپل کتاب دا اللہ خپل کتاب پر خود لی دا خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنتم پر خود لی اللہ وی وَلَا تَفَرَّقُوا تاسو فرقے مجوڑے گئی چی فرقے شئی نو کافر تب آسان یہ کافر بارمانے پا منڈا باندے رازی کلا چی اتفاق اتحادی نو بیا پا کافر مجال شچ راشی منگ ٹولی پا قسم فتنوں بانے اختکڑیو تاسو گوری مسلمانان زمانگ سکار دے زمین بر بانے اڑا من تا پسی خبری کم تما پسی خبری کم دا ٹول دا غی سازش ڈڑاو اور حکومت کرو دے وجرہ اللہ جل جلالہ فرمائی وَلَا تَفَرَّقُوا تاسو فرقے مجوڑے گئی قرآن کے اللہ فرمائی فَتَفْشَلُوا فَاسْتَاسُ بچکم دے بزدل بشی
او ستاسو طاقت پلاړ شي. الله دې زموږ د مسلمانانو اتفاق اتحاد نصیبه وګرځوي. اتفاق اتحاد الله غیر راضي چې ړنه حسد بهر شي، ړنه بغض بهر شي. حدیث کې راځي مؤمنان پشان دی جسد دی، که بدن کې سترګه خوږیږي ټول بدن تکلیفي، غوږ خوږیږي ټول بدن تکلیفي، لاس خوږیږي ټول بدن تکلیفي. الله به موږ مسلمانان مؤمنان کاملان یو چې د بل ځای مظلومان باندې موږ خفه شو، بل مظلوم باندې موږ خفه شو، چې بل باندې موږ خفه شو الله جل جلاله به زمونږ امداد کوي. موږ د غریبانو امداد نه کوو، د مظلومانو امداد نه کوو، بس خو چې چا باندې راله په هغه باندې پرېوته. د دې وجې نه دا فرقواریت او دا ډلهبازي او دا ډلې ډلې کېدل دا د کافر سازش دی. الله دې موږ د کافرانو سازش نه بچ کړي. تاسو وګورئ یهود او نصارا ټول یو ځای شوي دي، کافران ټول یو ځای شوي دي سره پاره چې مسلمان ته یو ځای شي، او مسلمانان خپله کې ګډوډ دي، په یو بل باندې چې کوم دی اختري، یو بل پسې خبرې دي، فرقواریت دی. د دې وجې نه مسلمان چې کوم دی الله ولا کوم طاقت ورکړی د ایمان کوم طاقت دی دا بل چا سره نشته دی. مسلمان نه خو به یو میاشت مسافت کې کافر پټېدو، یریده به تې لرده به پرې راتله، ولې هغه سره د ایمان طاقت و. خالد بن ولید صاحب تاسو تاریخ وګورئ که نه، داسې موقع هم راغلی ده چې 80,000 کافرانو سره په 80 کسه جنګېدلی دی او الله هغې له فتح او غلبه ورکړې ده. تاسو تاریخ وګورئ 80,000 کسانو سره 80 کسان جنګېدلي دي. دا بالکل عقل دا خبره نه مني. او هغې کې صرف 5 کسان چې کوم دی که څلور کسان شهیدان شوي دي، نور واپس راغلي دي او هغې له شکست ورکړی دی. دا څه دا د ایمان طاقت و. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ایمانی قوت سیوا کی. ایمانی قوت په څه باندې راځي؟ د الله په کتاب باندې، چې د الله په کتاب موږ منګولې خښې کړو، د حضور صلی الله علیه وسلم احادیث چې کوم دي په هغې موږ منګولې خښې کړو، انشاءالله کامیاب به. دا دین چې کوم دی دا د یو شوبې نوم نه دی، یاد ساتئ. موږ نن په دې باندې خراب یو. څوک چې کوم یو شوبه کې اړم دی بس وایي دا ټول دین دا دی، دا نور چې کوم دی په غلطه دي. بالفرض زه مدرسې کار کوم نو بس زه چې کوم دی نورې شوبو ته خپېړم، دا زما غلطي ده، زما بېوقوفتوب دی. نه به دا مدرسه او دا تعلیم تعلم دا د دین یو شوبه دا ټول دین نه دی. دا تبلیغ چې کوم دی دعوت او تبلیغ دا دین یو شوبه ټول دین نه دی. دا تصوف چې کوم دی دا پیری مریدار دین یو شوبه ټول دین نه دی. جهاد فی سبیل الله دا دین یو شوبه ټول دین نه دی. دغه سیاست مدنی دا دین یو شوبه ده، دا ټول دین نه دی. چې دا ټول راجمع شي دین به ترنه جوړ شي، دا ټول راجمع شي دین به ترنه جوړ شي. که چېرې موږ او تاسو دغسې په دې باندې یو کار کوه، یو کار کوه، مدرسې کار کوه، یا تبلیغ کار کوه، یا سیاست مدنی کوه، یا تصوف کوه، لیکن تایید د ټولو کوه. په دې پیسې خو نه لګي. دا ټول مسلمانان چې کوم دی ټول رونه دي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی دی، د هغه یو لوی سټور دی، یوټیلیټي سټور دی، هغې کې منیجران مقرر کړي. دا د وړو منیجر دی، دا د غوړو منیجر دی، دا د چینای منیجر دی. هر سړی چې کوم دی خپل کار کوي، د هغه نه تپوس کېږي. لیکن د وړو منیجر دی یو سړی ورشي چې بھائی ماله وړه راکړه، هغه وایي وړه زما نه واخله، خو دا غوړو والا ګوره 2 نمبر دی، دا چینو والا 2 نمبر دی. دا مالک چې دنه خبر چې دی پرېږدي، کوم دی پرېږدي؟ هلکه څنګه مې ته منیجر داسې دا بل منیجر دی. دکه شان دین شوبې دي. څوک الله په مدرسه کې لګولی دی، څوک په جهاد کې لګولی دی، څوک په تصوف کې لګولی دی، څوک په تبلیغ کې لګولی دی، څوک سیاست مدني کې لګولی دی، څوک د بل دین په یو شوبه باندې کار لګولی. دا ټول رونه دي چې یو بل تایید موږ کوو، اتفاق اتحاد به راځي انشاءالله.
زمن حضرت صاحب کربوئی پیر صاحب چکم دے مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اغی خلیفہ مجاز دے ټول پاکستان کې صرف دغه دوه چکم دے دغه خلیفګان پاتې دي یو دای دي یو د تبلیغ مشر چکم دے مولانا احسان صاحب اغی وی تصوف کې را درې خبر یاد ساتي کم سړی وی ز صوفي جوړېږم ډېر څه کوي ډېر تزکیه نفس کوي د خپل ځان صفائی دی وکي بل طریقو ته نه شي حدیث کې راځي چاته چې الله تعالی د خیر را دوشي د خپل ځان ته فکر من شي بل ته نه ګوري د خپل ځان صفائی شروع کی دا غي نه پس بیا د بل صفائی شروع کوي یو دا بل ټول دین خلکو ته پیش کول د دین یو شوبانه چې بد دا ټول دیندار او دریم د ټول مسلمانانو اتفاق اتحاد چې راشي ټول مسلمانان د الله منون کې دي د قرآن منون کې دي د حدیث منون کې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء منون کې دي د ټول مسلمانان په یو پلیټ فارم باندې هغه ودرول دغه اتفاق اتحاد راتل دا په دې باندې بدین ته ترقی ملاویږي په دې به مسلمانان چې کم دی مضبوطیږي به او کته ما پسې زتا پسې او په معمولی خبرو باندې یو بل تش دی باندې چې کم دی نفاق د زازي تفریقه راځي په دې باندې اتفاق ناراضي بیا غي فرمایي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی گاډی دی په گاډي کې هر شی خپل کار کوي په گاډي کې داغه انجن خپل کار کوي پای خپل کار کوي چرنګ خپل کار کوي نو بس هر یو شی به تمنی گاډي نه یو پایو بس بیا گاډي زی د دین نه یو شوبه جدا کړي دا بیا چې کوم دین دا بیا د دین پاتې کیږي هسپتال کې خپل شوبې نه دا وی پریشنټر دی دا چې کوم دی د چکول ځای دی دا د دوايي ځای دی دا او پی ډی دا خپل ځای تاڼه کې خپل ځای وي هر شی په خپل ځای باندې چې کوم دی منل دا اتفاق اتحاد دی نن چې موږ څوک په یو شوبه کې وردن نشي بس هغه وي زما را شوبه ټیک طرح غلط دي دې سره اتفاق اتحاد نه راځي بل یو بل احترام کول محبت بن سره پیش کېدل بھائی زره مدرسې کار کوم الحمدلله ته دعوت تبلیغ کار کې ته چې کوم دی خلکو کې بے طلب خلکو کې طلب پیدا کې الحمدلله زه چې کوم دی مدرسې کار کوم تو سیاست مدنی کې هر چا خپل کار دی او ته چې کوم دی جهاد فی سبیل الله کې دیو ول سره اتفاق اتحاد ساتل په دې باندې به چې کوم دی د دین مضبوطیا برازي په دې باندې مسلمانان مضبوطیا برازي بیا غي فرمای د دې پر صدور اصول دي چې په دې باندې عمل شي اتفاق اتحاد براشي نمبر 1 توحید کے آڑ میں توحید نہ کرنا خلقو ته توحید بیانوا اللہ خالق تے مالک تے رازق تے کن فیکون دے مشکل کشا دے حاجت روا دے مسجود دے معبود دے دا اللہ سمر صفت توحید چ بیان کا خداغی پا آخر کے اولیاء کرام پس سپک مویا زیارتونو پس چکم نے خبری مکوا دا اللہ دوستانو پس خبری مکوا غی دی کسی گنارے عیسیٰ علیہ السلام په وجه باندې چې څومره کفر او شرک شوی دی دور د هیڅ چا په وجه لیکن چې ته الله تعالی د عیسی علیہ السلام قبح نه بیان کړي په توحید کے آڑ میں توحید نہ کرنا زما سا اتفاق دی دویم عقیدت اور محبت کے آڑ میں شرک نہ کرنا عقیدت ساته محبت ساته د خپل پیر سره د استاد سره د مور پلار سره د پیغمبر سره لیکن د دې په آڑ کې شرک مکوا چې تر قبرونو چا پیره ګرځي یا قبر ته سجدي کې یا را مدد سے چغي وي یا ځان باندې غرګوډي جاروګانی وای دا مکوا ستاري محبت کې د سره ما اتفاق دی تحقیق محبت اور عقیدت کے آڑ میں شرک نہ کرنا دریم اصول تحقیق اور اجتہاد کے آڑ میں تنقیص نہ کرنا څه مطلب تحقیق کوا تر قیامت پورې دروازه کلاو دا اجتهاد کوا آیات کې ته چې کوم دی تفسیر کوا تر قیامت دروازه کلاو دا لیکن تنقیص په بل چا باندې مکوا چې زما دا خبره صحیح ده ټول دا غلط ده نه زما دا رائے ده ستا به دا رائے صحابه کرام کې خپل ګوري د یو صحابي یو رائے ده د بل رائے ده زما ستا جګړه نشته تحقیق کوا اجتهاد کوا لیکن تنقیص مکوا او څلورمه خبره دین کا ایک شعبہ تقابل کے انداز سے پیش نہ کرنا
زه دین یو کار کوم بس زما دا شوبه ټیک تا نور ټول غلط دا بنه کې نه بھائی زه دا یو کار کوم او دا نور چې دی دا ته کوه زما تا سره اتفاق اتحاد دی او بل سره امداد کو دعاګانې به غواړو بس اتفاق اتحاد به راشي. دا ګوره د کافرانو سازش دی د یهودو نصاراو منګه تاسو یو بل کې جنګئ. زه تا پسې خبرې کوم منبر باندې ته ما پسې کوه په معمولي خبر دوا شته دوا نشته اسقاط شته اسقاط نشته دا څه خبرې دي؟ ته ورشه هغه چې کوم دی د مسلمانانو جړې وباسي نوجوانان طبقه چې کوم نه تباه کوي په کالجونو په یونیورسټو کې قسم طریقو سره پرچارونه کوي قادیانیت ته خوري پرویزیت خوري یهودیت خوري د دین په جامه کې راځي او ما ته دوا شته دوا نشته اسقاط شته اسقاط نشته دا څه خبرې دي؟ الله دې زمونږ د مسلمان اتفاق اتحاد نصیب. الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا الله په کتاب باندې منګول خخې کوي او تفریقی مه جوړېږئ که تفریقی شوي نو فتفشلوا بزدل بشي او وتذهب ريحكم طاقت په ملاړ شي او بزدل بشي. الله تعالی دې زمونږ اساسو اتفاق او اتحاد ټول مسلمانانو نصیب وګرځي. دا کیږي په سبانه په تزکیه نفس باندې چې موږ او تاسو د ذکر حلقو کې کینو درس کې کینو تبلیغ تعلیم تعلم کې پاغي کینو وخت راته ملاویږي وخت لګو چې کوم قرآن حدیث ته چې کوم ټیم ورکول پکار دي هر محله کې الحمدلله ترجمه کیږي حدیث ویل شي دا تبلیغي حضرات ګرځي دای سره موږ وګور خپل ایمان چې کوم دیغه متعلق خپل دین متعلق ان شاء الله زمونږ ته الله تعالی چې کوم سکون او آرام راولي. دا یاد ساتي ګوره په هیڅ شي کې آرام نشته او نه اطمینان شته پس کې دا الله تعالی په دین الا بذکر الله تطمئن القلوب. یو سړی خوشحالي غواړي یو سړی اطمینان غواړي او دې پرسکون زندگی غواړي الله وی راشه زما دین قبول کا زما د محبوب صلی الله علیه وسلم په طریقه روان شه دنیا بدیم خوي اخرت ته بدیم خوي دنیا بدیم په آرام باندې اخرت خو موږ ځکه یو مسلمانان او سرګردان یو چې موږ په نوم مسلمانان یو. الله تعالی دې زموږ اساس او استار ظاهر او د باطن نصیب وګرځي. الله دې زموږ اساس په حال باندې رحم وکي. دغه دا مرګ داسې یو څیز دی د هیڅ پته نه لګي نه په بوډا باندې نه په ځوان باندې نه چې کوم دی په وړو کې دا نه په غټ باندې نه څه په مرګ راتونکي دی. حضور فرمایي په دوو څیزونو بس تاړه نرمیږي. په څه باندې؟ په دوو څیزونو باندې. یو چې ته الله تعالی ذکر کې نو ذکر سره بس تاړه نرمیږي او بل تذکره د مرګ چې کې د مرګ ځان ته یادې. د دې زندګۍ مثال څه دی؟ حضور فرمایي لکه څنګه چې یو سړی سمندر ته ګوته ښکته کړي یاره سوره به راشي اصحابي یو ساس کې دوه ساتي. د دې زندګۍ مثال که دا 100 کاله شي که 1000 کاله شي حضور فرمایي دې مثال دغه 2 ساس کې دی. د آخرت زندگی چې کوم دی هغه د سمندر نه هم سیوا ده. ځکه سمندر که چېرې څوک ورته ولګي بالفرض یو ساس کې دا سمندر به وچ شي خو د هغه زمانې د هغه دنیا زندگی نه ختمېږي. که چا دا 2 ساس کې زندگی صحیح ولګوله سمندر زندگی به په ځای شي او که دا 2 ساس کې زندگی دا بې ځایه شوه سمندر زندگی به بایلي. د دې 2 ساس کې زندګۍ لپاره موږ څومره کړاو کوو څومره په ځان هلې ځلې کوو څومره مزدورۍ کوو څومره کړاوونه کوو لیکن دا سوچ چې کړه چې مرګ راته را روان دی په دې قبر کې او ما ږدي ما پسې به تباه ږدي ابدالابدي زندگی به زه تېروم د هغې لپاره ما څه تیاری کړی دی. الله تعالی دې موږ تاسو سره تیاري توفیق راکړي. الله دې زموږ سوچ او موږ اوس بې سوچ بالکل زموږ روزانه زموږ مخکې مړ کېږي پلان کې مړ دی 2 بجې جنازه ده 10 بجې جنازه ده لیکن سوچ فکر نه کوو چې زما به هم دغه جنازې نه وړي چې راشي را باندې نو بیا خو سوچ کار نه کوي که نه. الله به خبر شي وایي چې تاروج بیله ورشي نه الله به خبر شي چې تاروج بیله ورشي چې ځان کدن شروع شي بیا سړی ته پته هو دا ما څه کول دا خو رښتیا حالت مخې ته را روان دي. ځکه نیک عمل انسان ته الله د جنت نظاره مخې ته وښیي او بد عمل ناکار انسان ته الله د دوزخ نظاره مخې ته وښیي. دکه ځای کې دی به ځان بیا چکونه لګي خو بیا وخت نه تېري. دا خو یو قیمتي سرمایه زندگی په دې کې ته هر څه کولی شي ښه هم کولی شي بد هم کولی شي. الله دې موږ له د ښو توفیق راکړي د بدو نه الله تعالی موږ او تاسو بچ کړي. الله ټول خاتمه په ایمان کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت کوي ایماندار